نن تاسو د دې انسانانو د ګناهونو نتیجه یې نه دغه اوبه دغه باران چې دا د الله پاک د طرف نه د عذاب په صورت کې په انسانانو باندې راغلی دی نن تاسو د هغې نتیجه چې دی نه هغه لیدلی شئ دا د انسان د هغې ګناهونو نتیجه ده د انسان د ګناهونو اولنۍ نتیجه الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس تاسو ته ما ویلي وو چې زه به د انسان د ګناهونو 14 نقصانات هغه په زندګۍ کې هغه بیانوم د هغې نه پس چې دی نو هغه د انسان په آخرت کې د دې څومره نقصانات دی د هغې به مخکې چې دی نو هغه تذکره کوو د ټولو نه اولنی نقصان د انسان د ګناهونو هغه دا دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس الله پاک په خپل کتاب کې فرمایي ظهر الفساد فساد چې دی نو هغه ښکاره شو فی البر والبحر په وچو او په دریاب کې بما کسبت ایدی الناس په سبب د هغې ګناهونو چې هغه انسانان کوي د هغې د وجې نه په سمندر کې ګناه د سمندر چې دی نه هغه فساد راغی د هغې د وجې نه په سیندونو دریابونو کې هغه فساد راغی د دې انسان د ګناه د وجې نه هغه په وچوبه باندې هغه فساد راغی دغه انسان دی د ده د ګناه د وجې نه دته هم نقصان دی دغه انسان دی د ده د ګناه د وجې نه ځناورو ته هم نقصان دی دغه انسان دی د ده د ګناهونو د وجې نه پرندو ته هم نقصان دی دغه انسان دی د ده د ګناهونو د وجې نه حشرات الارض ته هغه هم نقصان دی دغه انسان دی چې د ده د ګناهونو د وجې نه ټول مخلوقاتو ته هغه تکلیف رسیږي هغه نقصان رسیږي هغه فساد رسیږي د دغه انسان د ګناهونو نتیجه ده چې نن په انسانانو باندې بلکې په جناتو باندې بلکې هغه په ځناورو باندې بلکې په ټول مخلوقاتو باندې د الله پاک د طرف نه هغه یو پکړ دی هغه یو عذاب دی که دې انسان ګناه وه د دغې ګناه نه هغه توبه ونه ویستله دغه عذاب هغه به انسانان هغه هم تباه کړي دغه عذاب هغه به د ځان سره هغه بېګناه مخلوق هغه هم تباه کړي چې هغوی نه د ګناه هغه تصور نشي کېدلی هغه به هم د ځان سره چې دی نه هغه هلاک کړي د دې صرف او صرف یو حل چې دی نه هغه د ګناهونو نه توبه ویستل د دې یو حل هغه دا دی چې موږ خپل رب ته هغه ژړا او فریاد وکړو موږ خپل رب ته هغه وژاړو موږ د خپل رب نه هغه د ګناهونو هغه توبه وباسو بل ځای کې الله پاک فرمایي وما اصابکم من مصیبت او تاسو ته چې ای انسانانو ای مخلوقات یو مصیبت یو تکلیف رسیږي فبما کسبت ایدیکم دا ستاسو د هغې ګناهونو نتیجه ده چې کوم تاسو کړي کوم ګناه چې هغه انسان کوي ای انسان د دې ګناه په نتیجه کې تاسو ته تکالیف چې دی نه هغه رسیږي اوس دنیا ته انسان راش په دې انسان باندې قسمه قسم تکالیف راځي پریشانۍ راځي د یو سړي ذهن ته به دا خبره راځي چې موږ خو ستا نه اورېدلي وو موږ خو د علماو نه هغه اورو چې دا تکلیف دا په مؤمن باندې هغه یو امتحان دی د دې تکلیف په وجه باندې هغه د مؤمن درجې اوچتېږي نن ته څنګه هغه وی چې دا د مسلمان دپاره نن د څنګه وی چې دا د مخلوقاتو دپاره هغه یو عذاب دی نو علما یو قانون ذکر وایي کله چې یو تکلیف راځي دا په دوه قسمه دی یا به دا تکلیف راځي په یو کس باندې انفرادي ډول او یا به دا تکلیف او مصیبت راځي اجتماعي ډول علما لیکي کله چې یو تکلیف تانوي صاحب خپل کتابونو کې ښه پوره وضاحت کړی دی حضرت مولانا شاه ولی الله رحمه الله هغه هم ښه پوره وضاحت د دې خبرې کړی دی دی فرمایي وایي کله چې په انسان باندې انفرادي مصیبت او تکلیف راشي صرف د ده پورې محصور وي یا د ده د کور پورې محصور وي نو دا تکلیف چې په ده باندې راغی دا انسان به د دوو حالو نه خالي نه وي یا به دا انسان په دغه تکلیف باندې صبر وکړي او الله طرف ته به هغه رجوع وکړي او یا به دا انسان په دغه انفرادي تکلیف باندې هغه ژړا فریاد او د الله پاک نه ګیلې شکوې چې دی نه هغه شروع کړي د الله پاک نافرماني به شروع کړي که بالفرض په یو انفرادي تکلیف کې چې په ده یا د ده په خاندان راغلی وي او دی په هغې کې صبر وکړي دی خپل رب طرف ته هغه رجوع وکړي نو علما لیکي دا تکلیف د ده د درجاتو اوچتوالو دپاره سبب ګرځي دا تکلیف د ده د ګناهونو د معاف کېدو سبب ګرځېږي
او که بالفرض نو دا تکلیف اوس د اولنې دا د انسان دپاره هغه امتحان دی بلکې رحمت دی چې د ده درجې په الله پاک اوچتوي. تاسو ته ما په دې باندې بلا شی واقعات هغه هم ذکر کړي دي، مخکې ما د دې تفصیلونه هغه ذکر کړي دي. او که یو انسان داسې دی چې په ده خو انفرادي تکلیف راغلی دی د ده باندې یا د ده په کور په خلکو باندې، نو دا تکلیف د ده که بالفرض دی په دې کې هغه صبر ونه کړي، دی د الله پاک نه ګیلې شکوې شروع کړي، دی په دغه تکلیف کې هغه د الله پاک په نافرمانۍ کې ښه شروع شي، نو دا تکلیف علما لیکي د ده لپاره اوس عذاب دی. نو دا دوه قسمه تکلیف، دا یو طرف ته عذاب ګرځېږي، بل طرف ته چې دی نه هغه رحمت ګرځېږي. خو دا کله دا چې کله انفرادي تکلیف او مصیبت وي په یو انسان باندې یوازې، خو چې کله علما لیکي یو مصیبت عام شي په ټولو باندې وي په جمع باندې، نو دا بیا رحمت نه وي، دا بیا عذاب وي. په دې کې بیا دویم آپشن نشته دی، دا بیا عذاب دی د دغه انسانانو دپاره. او د دې طریقه کار بیا دا دی چې ټول هغه بیا الله طرف ته هغه رجوع دی، د خپل ګناهونو نه هغه توبه وباسي، الله طرف ته هغه رجوع وکړي. که داسې نه شي دغه انسانان هغه به هم په دغه عذاب کې هغه هلاک شي، د دې مال و دولت هغه به هم تباه شي، د دې سره سره هغه مخلوق چې د هغو نه د ګناه تصور نه کېږي هغه به هم د دې سره چې دی نه هغه بې ګناه هغه لاړ شي. پښتو کې خلک متل کې پوچو کې لامده سوزي. نو د الله پاک قانون هم دغه دی چې کله د الله پاک د طرف نه عذاب راشي نو بیا پکې نیکان بدان ټول چې دی نه هغه دنیاوي لحاظ سره هغه ختمي، او اخروي لحاظ سره نیکان چې دی نه هغه بیا کامیاب وي او ګناهګار چې دی نه هغه ناکام. خو دنیاوي لحاظ سره بیا الله پاک دا نه ګوري چې دا پکې نیک دی او دا بد دی، الله پاک د طرف نه عذاب بیا راځي. د دې آسان حل دا دی چې مونږ الله طرف ته هغه رجوع، مونږ د خپل ګناهونو نه توبه وباسو، مونږ په خپل ګریوان کې هغه وګورو، روزانه سحر نه تر د ماښامه پورې زمونږ نه څومره ګناهونه کېږي، زمونږ سوچ هغه څومره غلط دی، زما د طرف نه څومره یو مسلمان ته هغه تکلیف رسیږي، زما د لاس خو د جمې نه څومره یو ګاونډي ته هغه تکلیف رسیږي، زه په ژبه باندې هغه غیبت کوم، زه چغلخوري کوم، زه په دغه ژبه باندې بل ته بدې ردې ویم، کنځل کوم، زما د جبې نه زما د لاس خو نه بل مسلمان ته هغه څومره تکلیف رسیږي. د دې نه هغه مونږ توبه وباسو، مونږ د الله پاک په احکاماتو کې څومره د الله پاک نافرماني کوو، آیا مونږ د الله پاک یو حکم چې هغه مونځ دی هغه مونږ پوره په وخت باندې ادا کوو که نه ادا کوو، د الله پاک د طرف نه هغه څومره احکامات دي آیا مونږ د هغې خیال ساتو که نه ساتو. اولنی فساد، اولنی نقصان د ګناه هغه دا دی چې ظهر الفساد فی البر والبحر، په وچه او په دریاب په ټولو کې به د دې انسان د ګناهونو د وجې نه هغه فساد راشي، بګاړ به راشي، مصیبت به راشي. او نن تاسو د حدیث زنده مثال دا باران او دا سیلابونه اغلي. دویم فساد هغه ذکر کوي چې الله پاک په دین غرض شي دنیا دا ګناه دا د الله د ناراضۍ هغه سبب دی چې الله پاک په دې انسان نه هغه ناراضه شي. او څنګه به دې ناراضه شي؟ حدیث کې راځي وایي کله چې الله پاک د یو انسان نه د هغه د ګناهونو د وجې نه هغه خفه شي، الله پاک جبرئیل علیه السلام راوبلي، ای جبرئیل د پلانکي انسان نه هغه زه خفه یم، د پلانکي انسان سره هغه زه بغض ساتم، زما بدې شي دغه انسان، ای جبرئیل ته ورسره هم بغض وساته. جبرئیل علیه السلام هم د هغه سره بغض شروع کړي. بیا جبرئیل علیه السلام په اسمان کې هغه اعلان کوي، ای د اسمان فرشتو، ای د اسمان مخلوقه، پلانکي انسان د الله پاک بدې شي، الله پاک ورسره بغض کوي د هغه د ګناهونو په وجه باندې، تاسو ورسره هغه هم بغض شروع کوي. نو د اسمان چې څومره فرشتې دي ټول ورسره بغض شروع کوي. او بیا دغه بغض د ځمکې ته هغه راټول شي،
او پس مکه کې چې څومره خلک دي هغه هم د سره بغض شروع کړي د دنه نفرت شروع کړي دا د الله پاک د هغه بغض هغه نتیجه وي چې کله الله پاک د یو انسان نه هغه ناراضه شي نو ټول مخلوقات د الله پاک هغه د انسان نه هغه ناراضه شي. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ناست دی کله چې قبرص وخت فتح شو نو ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ناست دی نو جبیر ابن نفیر رضی الله تعالی عنہ هغه سر ناست دی د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ناست دی او جاړي دا جبیر ابن نفیر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې نن خو د فتح ورځ ته ولې جاړي نن خو د خوشحالۍ ورځ ده هغه ورته وایي افسوس ته په دې خبره نه پوهېږي دا ما ته پته نشته چې ته ولې جاړې وایي زه به دغه قبرص والا خلکو باندې به د علاقې والا باندې جاړم وایي په دې ولې جاړې وایي جاړم په دې چې دا هغه خلک دي چې دې ته الله پاک حکومت ورکړی دا هغه خلک دي چې دې ته الله پاک بادشاهي مال و دولت عزت ورکړه په دنیا کې لیکن دغه خلکو چې کله د الله پاک نافرمانی شروع کړه دغه خلکو چې کله د الله په بغاوت کې هغه پاسېدل نو نن هغه خلک دي چې نن هغه ذلیل شو مونږ ته په الله پاک هغه فتح را نصیب کړه زه په دې خلکو باندې هغه جاړم. عائشه رضی الله تعالی عنها یو خط لیږي معاویه رضی الله تعالی عنه هغه ته خط لیږي اے معاویه چېرته د الله پاک نافرمانی ونه ځکه چې د الله پاک نافرمانی کړې ده نو هغه خلک چې د هغه صفت پې کوو بیا هغه خلک چې د هغه ملګري وو دا د دشمنان جوړ شي دغه خلک کم چې به د صفت کوو د هغه ضم کوونکي هغه جوړ شي نو ځان د الله د نافرمانی نه هغه وساتئ. او یو تابعی فرمایي مجاهد بن عوض رحمه الله فرمایي وایي کله چې هم زمانه یو ګناه شوی دی نو زه د هغې اثر په خپل ښځه بیبي کې په خپل اس کې د خپل کور په خلکو کې د هغې اثرات هغه مومم په دې باندې زه وروسته واقعات ذکر کوم نننۍ جمعه نه آینده جمعه باندې چې کله یو انسان ګناه کوي د دې ګناه اثر یوازې په ده باندې نه د دې ګناه اثر د ده په کوروالو باندې د ده په خاندان باندې د ده په سورلۍ باندې په دې ټولو باندې د دې اثرات وي دې باندې به واقعات ذکر کوو انشاءالله آینده جمعه باندې. نو مجاهد ابن عوض رحمه الله فرمایي چې کله زمانه یو ګناه شوی دی د دې اثر چې دی نو هغه ما د کور په خلکو کې او په خپل اس کې هغه موندلی دی. نو ګناه د دې په وجه باندې دویم نقصان هغه دا دی چې الله پاک هغه ناراضه کېږي او چې کله الله ناراضه شو د دغه انسان نه فرشتې ناراضه شي ټول مخلوقات کې هغه ناراضه شي د دې انسان. دویم نقصان اولنی نقصان په مخ د ځمکه هغه عذاب فساد تکالیف د انسان د ګناه د وجې نه ځي. دویم د دې ګناه د وجې نه الله هغه د انسان نه هغه ناراضه کېږي. دریم فساد د دې ګناه د وجې نه د انسان د زړه اطمینان سکون چین راحت خوشحالي هغه ختمېږي. خوشحالي په مال و دولت کې نه ده خوشحالي په اولاد کې هغه نه ده خوشحالي هغه د دنیا په ساز و سامان کې نه ده. څومره هغه به تاسو لیدلی وی چې هغه خلک چې هغو ته مال و دولت ورکړی شوی دی یو خو هغه وي چې مال و دولت ورته ورکړی شوی دی د دې سره سره د الله په اطاعت کې وي دې ته الله پاک نور علی نور ورکړی لیکن هغه خلک چې هغو ته مال و دولت ورکړی شوی دی د دنیا ساز و سامان ورکړی شوی دی او دی د الله په نافرمانۍ کې هغه اخته دی دې ته د زړه سکون هغه نه حاصلېږي بلکې څومره چې د دې نه مال هغه زیاتېږي دومره د دې نه زړه سکون هغه ختمېږي دې ته د شپې خوب نه ورځي تر څو چې د خوب ګولۍ هغه راخوړلي نو سکون به دغې کې دی. سکون د الله په اطاعت کې دی سکون د الله په تابعدارۍ کې دی چې انسان الله طرف ته هغه رجوع وکړي نو د زړه ته به هغه سکون هغه حاصلېږي. ځکه الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا څوک چې زما نه اعراض وکړي زما د یاد نه فإن له معیشة ضنکا الله پاک فرمایي زه به د ده معیشت هغه تنګ کړم. معیشت ویلی شي ژوند د ژوند ساز و سامان د ژوند چې څومره د ده سره تړلې خبرې دی الله پاک فرمایي دا ټول به ولې زه لنډ تنګ کړم اگر که ظاهري طور د ده سره ډېر مال و اسباب دی د ژوند څومره اسباب ورسره موجود دی بیا هم الله فرمایي دا به ولې زه لنډ تنګ کړم د ده زړه به باقي خوشحاله وي د
د زړه په باغی کې خفای د تباغ سکون نه حاصلېږي او د دې په نسبت هغه سړی چې هغه ته د دې دنیا مال او دولت سامان نه ورکړی شوی او د الله اطاعت کوي د الله د نافرمانی نه ځان ساتي او که بالفرض د دنه شرط نافرمانی وشي د توبه وباسي د ته پسله کې به هغه یو سکون دی به د شپې هغه بېغمه اوده کېږي د ده په زړه کې به یو داسې راحت او سکون وي چې هغه سکون هغه په پیسو سره هغه نه حاصلېږي ځکه الله پاک فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي ان المؤمن اذا اذنب کله چې یو مؤمن هغه ګناه وکړي كانت نقطة سوداء في قلبه د ده په دې زړه باندې یو تور ټاکی هغه ولګي کله چې دی توبه وباسي هغه تور ټاکی هغه وران شي خبره ختمه شي خو که دی توبه ونه باسي بل ګناه وکړي د ده په زړه باندې دویم ټاکی ولګي دی بل ګناه هغه وکړي دریم ټاکی ولګي او دی توبه نه وباسي حتی تر دې چې د ده دا زړه هغه تک تور شي وایي دا هغه خبره ده چې په قرآن کې الله پاک فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون الله پاک د دغه خلکو د ګناهونو په وجه باندې د دغه خلکو په زړونو باندې هغه زنګ لګولی دی د دې خلکو هغه زړونه هغه زنګ شوي دي د بیا الله طرف ته هغه رجوع نه کوي دغه خلک هغه بیا الله طرف ته هغه نه واپس کېږي دغه خلک هغه بیا د الله در ته هغه نه واپس کېږي رجوع چې دی نه هغه نه کوي دې ته هغه زړه سکون نه دې ته بیا په جومات کې دې ته بیا د نیکانو خلکو په خوا کې چې دی نه هغه سکون نه حاصلېږي دې ته بیا هغه چین راحت نه او د دې په نسبت هغه خلک چې هغه نیکان وي دې په جومات کې هغه خوشحاله وي دې د علماو سره هغه خوشحاله وي دې چې دی نه هغه بیا د نیکانو خلکو سره هغه خوشحالېږي نو دا دریم هغه تکلیف دی څلورم د عبادت نورانیت ختمېږي د ګناه سره ګوره د دې اسان مثال داسې دی یو انسان دی هغه یو بالټۍ چې دی نه هغه کېږي او په دې بالټۍ کې هغه یو ساس کې هغه کېږي او دا بالټۍ روغ دی په دې کې یو ساس کې کېږي نو اگر که ډېر لږ دی خو داسې وخت به راشي چې دا بالټۍ به هغه ډک شي او بل کس دی چې هغه یو وړه لوټه هغه یو ساس کې ته هغه ایښودلې ده یا ډېرې اوبه پکې راځي خو په دې کې لاندې چې دی نو هغه یو غټ سوری دی نو که دی ورته ډېرې اوبه چالو کړي خو دا لوټه به چېرته هغه ډکه نه شي ځکه د هغې نه لاندې اوبه وځي دقه شان د انسان مثال دی کله چې یو انسان هغه د ګناه نه ځان ساتي یا د ده نه ګناه وشي او توبه وباسي نو دی چې کوم عبادات کوي د هغه د ده په زړه کې جمع کېږي د هغې د وجې نه د زړه ته نورانیت راشي مثال یې د دغه بالټي دی او کله چې یو انسان د عبادت سره سره ګناهونه کوي نو دی ټیک ده چې د ده نه فرض هغه ساقطېږي فرض هغه فریضه د ده نه ختمېږي خو د ده زړه ته نورانیت نه راځي مثال یې د هغه لوټې دی هغه چې دی نه د ګناهونو په وجه باندې نورانیت د ده نه ختمېږي یا نننۍ دور کې هغه یو اسان مثال یو کمره کې یو سړي ایسي لګولی دی او د دې سره د کړکۍ وغیره کولاو کړي دي نو دا کمره به یخه شي کمره چېرته هم نه یخېږي دی ویل کې دا کړکۍ مړکۍ بندې کا چې دا یخ هوا د بهر ته نه وځي چې دا کمره یخه شي دقه رنګې د انسان زړه دی کله چې دا انسان هغه نیکۍ کوي خو چې دې زړه کې د ګناهونو کړکۍ بندې کړې د ده په زړه کې به نورانیت راشي خو چې کله د ګناهونو هغه کړکۍ کولاو وي دی ډېر نیک اعمال کوي خو د ده زړه ته نورانیت د نیک اعمالو هغه نه راځي که د ده نه فرض ساقطېږي خو د دې اعمالو خپل یو نورانیت دی هغه نورانیت په مخ کې هم ځلېږي هغه نورانیت په زړه کې هم وي د هغې د وجې نه د همیشه نیک اعمالو سوچ یې نه د ده په زړه کې د ګناه سوچ هغه بیا نه راځي د ده هر طرف ته سوچ هغه بیا دا وي چې زه به نیک اعمال په کومه طریقه باندې د ده سوچ هغه دا وي نو د ګناه د وجې نه دا تقریبا 4 نقصانات هغه تاسو ته ذکر شول نور نقصانات هغه به انشاءالله آینده وجوبه باندې ذکر کوو الله پاک ته عمل کړو